نو څلور پیدې هغه ذکر شوې. پنځمه پیدا د درود شریف هغه دا ده چې درود شریف د وجې نه الله پاک د انسان غمونه، مصیبتونه، پریشانی، تکالیف، گناهونه دا ختمي. دا د درود شریف هغه پنځمه پیدا. نبی علیہ السلام پسې حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې دا د قرآن مجید لوی حافظ دی، دا صحابي په نبی علیہ السلام پسې راغی، اے د الله رسوله زه په خپل وزګار وختونو کې، یعنی زما سره خو یو هغه وخت چې زه پکې منځونه کومه، فرض منځ کوم، یا د نبی علیہ السلام څه حکم ورته وشي هغه پوره کوي. د دې نه علاوه نور داسې وختونه چې هغه د دې وختونو نه علاوه وزګار وختونه په هغې کې زه ځان له ذکر و اذکار کوم. زما د ذکر و اذکار دا ټایم چې دی په دې کې زه په تاسو باندې ای د الله رسوله ډېر ډېر درود شریف ویم. خو آیا زه د دغې خپل وخت کې چې دی نه هغه څومره درود شریف ویم؟ یعنی مثال کے طور پر زما سره ټایم دی، هغه زه پوره تقسیم کړم نو په دې کې څومره ټایم په تاسو باندې درود شریف هغه ویم. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ستاسو خوښه ده چې تاسو څومره هغه وایئ. نو ده ورته ویل د الله رسوله که زه دا خپل ټایم تقسیم کړم او څلورمه حصه هغه زه درود شریف ویم او دا نور باقیه حصې چې دی نه هغه زه نور ذکر و اذکار کوم. مطلب مثال کے طور پر شپه ورځ کې زما سره 4 ګنټې دي، نو دا چې زه بس 4 باندې تقسیم کړم نو په دې 4 ګنټو کې 1 ګنټه چې دی نه هغه درود شریف سره. نو اے د الله رسوله زه د خپل وخت 4مه حصه درود شریف له ورکړم. نبی علیہ السلام ورته دا ډېره ښه ده، خو لیکن که ته به دې باندې زیاتوالی وکړې نو هغه به د دې نه زیاته ښه وي. نو اے د الله رسوله زه د خپل وخت 3مه حصه چې دی نه هغه ورکړم. مطلب زه خپل ټایم په 3 حصو تقسیم کړم او 1 حصه چې دی نه هغه درود شریف له ورکړم. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل دا هم ښه خبره ده، خو که د دې نه زیاتوالی وکړې نو به ستا لپاره ډېره غوره. دی ورته وایي د الله رسوله که زه د خپل وخت نیمه حصه درود شریف له ورکړم، یعنې زما سره چې کوم وزګار ټایم دی نیم ټایم هغه زه درود شریف وایم او نیم وخت چې دی هغه زه نور ذکر و اذکار کوم. نبی علیہ السلام ورته دا هم ښه ده، خو که په دې کې ته زیاتوالی وکړې نو به ډېره ښه. نو درته ویل د الله رسوله که زه خپل ټوټل ټایم هغه درود شریف له ورکړم، زما سره څومره وزګار ټایم دی په هغې ټولو کې زه درود شریف وایم، زه نورې وظیفې چې دی نه هغه پرېږدم، صرف او صرف درود شریف چې دی نه هغه خپله وظیفه جوړه کړم. هغه هر وخت چې دی نه هغه د فرضو نه علاوه زما سره څومره وزګار ټایم دی په هغې کې زه درود شریف وایم، بیا به چې دی نه هغه زما دپاره څنګه وي؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل اذن په دغه وخت کې دا یکفي همکه، دا به ستا د ټولو مصیبتونو د تکلیفونو د هغې دپاره هغه کافي شي او په دغه وخت کې به الله پاک ستا ګناهونه چې دی نه هغه معاف کړي. نو چې ټول وخت هغه درود شریف هر وخت هغه ویلی کېږي، دا د انسان د غمونو، مصیبتونو، پریشانو، تکالیفو د هغې کفاره ګرځېږي. دا به الله پاک هغه ګرځوي. نن هر سړی هغه خفه دی، نن هر سړی په دغې غم کې دی چې یاره په ما باندې مالي تکلیف دی، مالي پریشاني ده، څوک وایي یاره ما ته د بچو د طرف نه هغه تکلیف دی، څوک وایي یاره ما ته چې دی نه هغه د رشتهدارو د طرف نه تکلیف دی، څوک وایي یاره ما ته د پلانکي عهدیدار د طرف نه تکلیف دی، څوک وایي یاره ما ته په کور کې هغه بیماری دي، پریشانی دي، تکالیف دي، مصیبتونه دي، کار چې دی نه هغه نه میلاویږي، قسمه قسم تکالیف دي، زه چې دی نه هغه څه وکړم؟ دغه حدیث کې د ده د دغې مسایلو هغه حل ښودلی شوی دی. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام په دغه وخت کې ارشاد فرمایي که تا خپل ټول وخت هغه درود شریف له هغه ورکړو، په دغه وخت کې به الله پاک ستا د مصیبتونو، تکالیفو، پریشانو، د ګناهونو د طرف نه هغه کافي شي، ستا ګناهونه به هغه معاف کړي، ستا مصیبتونه، تکالیف هغه به په راحتو باندې هغه بدل شي. دا یوازې د دنیا سره تعلق نه ساتي، د آخرت سره هغه هم تعلق ساتي. د دنیا او د آخرت د تکالیف او پریشانونو چې دی نه هغه انسان به دې سره بچي. دا وړه پیدا ده، ډېره لوی پیدا ده. موږ په دنیا کې هر سړی سره منډه تړوي، یاره وایي چې زه په راحته شوې، زما بچي په راحته شولې، زما کور خلک هغه په راحته شوې چې هغوی د تکالیف او مصیبتونو نه هغه بچ شي. نن د هر سړي هغه سوچ دا دی، نن د هر سړي هغه منډه داړه، دا د هر سړی سحر راباسي د ماښامه پورې دغه سوچ دی چې زما به څه کېږي، زما د بچو به څه کېږي، ماښام اوده کېږي په دغه سوچ کې چې دی هغه سحر راباسي، یاره زما د بچو به هغه څه کېږي، یاره زما په بچو باندې یو مصیبت دی، تکلیف دی، هغه به زه څنګه ختم کړم؟ یو حل چې دی هغه نبی علیه السلام ښودلی دی چې موږ خپل
روزګار ټیم ټول د درود شریف لپاره هغه وقف دغه حل دا ډېر لویه پیدا شپږمه پیدا دې باره کې هغه په روح البیان کې مولانا اسماعیل حقی رحمه الله او دغه رنګې په احیاء العلوم کې امام غزالی رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده واقعه د سفیان الثوری رحمه الله واقعه را نقل کړې سفیان الثوری رحمه الله فرمایي وایي زه حج ته لاړم وایي حج ته لاړم هلته ما یو نوجوان ولیدو هغه نوجوان هر وخت چې دی هغه درود شریف وایي وایي ما په دې حالت کې ولیدو چې خلک طواف کوي لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک وایي ما لیدل خلک چې دی هغه لبیک وایي وایي ما دا ځوان نه چې دی درود شریف وایي د طواف په دوران کې هم درود شریف وایي خو چې کوم ځای ته زه ځم دغه ځوان نه منو دی درود شریف وایي ما دا ځوان راونیو چې ای نوجوانه خلک خو دلته کې تلبیه وایي خلک خو دلته د هر رکن ته راورسي د هغې خپلې دعاګانې دي ته خو هر ټایم چې دی هغه درود شریف وایي ته د هر رکن خپلې دعاګانې هغه ولیدلې وایي هغه ماته وایي چې زه د خراسان اوسېدونکی یم زه چې کله حج له راتلم زما سر زما پلار هغه هم د حج دپاره هغه را روان شو وایي موږ دواړه د خراسان د علاقې نه چې خراسان دا پاکستان افغانستان دا علاقه چې نن هغه خراسان حسابي وایي د دې علاقې نه زه حج دپاره هغه پخوا خو پیدل تللو نو زه چې راتلم کوفې ته زه راورسېدو کله چې زه کوفې ته راورسېدم په دغه وخت کې زما پلار هغه انتهایي بیمار شو او زما نه پلار انتقال شو وفات شو وایي زما پلار چې کله وفات شو هغه داسې پروت دی د وفات نه پس لا خښ کړی نه دی مونږ په دې کې د هغه دا مخ تک تور شو او خېټه هغه وپړسېدله او زه ډېر زیات خفه شوم وایي زه ډېر زیات خفه شوم وایي زه د دې خفګان په دې حالت کې به د باندې ما کپړه را وغورځوله او زه چې دی د هغه خوا ته هغه ناست یم په خفګان په دغې حالت کې هغه زما سترګې پټې شوې زه اوده شوم په دې کې زه په خوب کې هغه وینم یو کس چې دی هغه راغی او زما د پلار د دغې لاش نه هغه څادر اوچت کو او په مخ والی لاس راښودو په خېټه یې ول لاس راښودو وایي د هغه خېټه هغه هم کمه شوله او په دې مخ کې چې دی نو هغه داسې رڼا هغه راغلله چې دا مخ یې دومره سپین شو لکه د پیو په شان تک سپین شو دا مخ یې پړقېدو دا کس چې دی نو هغه روان شو ما ترې تپوس وکړو چې ته څوک یې وایي هغه ما ته وایي چې ته ما نه پېژنې وایي ما وایي چې نه ما ته وایي چې زه خو نبی علیه السلام حضور صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې زه خو پیغمبر علیه السلام یم خو لیکن ستا دا پلار هغه انتهایي ګناهګار او ګناهونه ډېر زیات کله چې دی وفات شو نو په ده باندې د عذاب هغه اثرات هغه راغلل خو په دې کې یو کار و د به هر وخت هغه درود شریف د درود شریف خپله وظیفه جوړه کړې وه نو د هغې درود شریف هغه دومره لویه پیدا ته ورسېده چې نن یې دی د آخرت د هغې عذاب نه هغه خلاص اگر که دی ډېر ګناهګار خو د درود شریف په برکت سره الله پاک دی د عذاب نه هغه خلاص دا واقعه امام غزالی رحمه الله هغه ذکر کړي د سفیان الثوري نو سفیان الثوري وایي چې دغه نوجوان ما ته وایي چې هم دغه وجه ده چې هغه پلار ما په دغه حالت کې لیدلی د هغې نه پس چې دی هغه ما خپله وظیفه درود شریف هغه جوړ کړ نو اوس زه دې حج ته رالم خو زه دغه درود شریف هغه ویم او دا ما خپله وظیفه جوړه کړې چې زه هر ځای کې یم د فرض نه علاوه زما سره څومره ټایم هغه مې علاوېږي زه به درود شریف چې دی هغه ویم دا ما خپله وظیفه چې دی هغه جوړه کړې دا څومره لویه فایده شوه د دنیا د مصیبتونو او تکلیفونو نه هغه هم مونږه بچ کوي د آخرت او د تکالیفو د مصیبتونو پریشانونو نه هغه هم مونږه بچ کوي دغه درود شریف شپږمه فایده د درود شریف هغه دا ده چې دا د دعا د قبلېدو ذریعه ده د دې په ذریعې سره الله پاک دعاګانې قبلوي یو حدیث کې راځي فضاله ابن عبید رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام ناست دی په خوا کې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ناست دی په خوا کې عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ناست دی په دې کې یو نوجوان یو کس راغی هغه مونځ وکړو د مانځه نه پس دا نوجوان دعا کوي خو دا دعا د داسې وکړه چې نه حمد ثنا ووایي نه درود شریف ووایي او ډارېږي چې نه هغه دعا شروع کړه اللهم اغفر لي الله پاک ما ته بخښنه وکړي دعا یې شروع په دغه وخت کې دته نبی علیه السلام وفرمایل
چې اے منځ کوونکیا اے دعا غوښتونکیا تا چې دی نه هغه ډېره تادي وکړله پکار ده چې تا اول د الله پاک حمد ثنا بیان کړی د هغې نه پس دې درود شریف ویلی وی او د هغې نه پس چې دی نه هغه تا دعا کړی وی نبی علیه السلام دلته دا ارشاد وفرمایي په دې کې بل یو کس راغی هغه مونځ وکړو د مانځه نه پس دعا کوي اول یې د الله پاک حمد ثنا هغه بیان کړه د هغې نه پس په نبی علیه السلام باندې هغه درود شریف هغه ولوستلو د هغې نه پس دعا کوله نبی علیه السلام ورته ارشاد په دغه ټایم کې چې دی نه هغه وفرمایو ایها المصلی ادعو تجب اے منځ کوونکي دعا غواړه ستا دعا چې دی نه هغه به قبلیږي ولې دغه منځ کوونکي د الله حمد ثنا بیان او دغه رنګې په نبی علیه السلام باندې درود شریف هغه ولوستو اولني ته نبی علیه السلام هدایت وفرمایل چې بیا داسې دعا مه کوه اول په نبی الله پاک باندې ثنا حمد ثنا وایه بیا په نبی علیه السلام باندې درود وایه بیا دعا کوه د بل کس چې هغه الله پاک حمد ثنا بیان کړه بیا درود شریف ووایي نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې دعا غواړه ستا دعا به قبلیږي ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي دغه رنګې زه هم یو ورځ چې دی نه هغه ما مونځ وکړو د مانځه نه پس چې دی نه هغه ما د الله حمد ثنا بیان کړه بیا مې په نبی علیه السلام باندې هغه درود شریف هغه ولوستلو نبی علیه السلام ما د دغه ټایم کې ارشاد وفرمایو سل تعطا دعا غواړه ستا دعا به چې دی نه هغه قبلیږي ته چې څه غواړې هغه به تا ته چې دی نه هغه درکولی کېږي همدغه وجه ده چې په د حسن حسین مصنف شیخ سلیمان رحمه الله هغه په خپل کتاب کې لیکي درود شریف دا هغه وظیفه ده چې دا الله قبلی هر کله چې ستا د دعا په اوله کې درود شریف وي ستا د دعا په اخره کې درود شریف وي نو الله پاک ته چې دی نه هغه الله پاک دغه دعا خامخا چې دی نه هغه قبلی ځکه دا د الله د شان نه خلاف خبره ده چې اوله کې درود شریف قبول شي اخره کې درود شریف هغه قبول شي په منځ کې دعا چې دی نه هغه مردود شي داسې چې دی نه د الله د شان نه هغه خلاف خبره ده نو ستا دعا به هغه هم قبلیږي چې درود دی په اوله کې هم ووایې په اخره کې هم ووایې دعا به چې دی نه هغه ستا قبلیږي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه دعا چې په هغې کې د الله حمد ثنا بیان نه کړی شي هغه دعا چې په هغې کې به نبی علیه السلام باندې درود شریف ونه لوستلی شي هغه دعا د ځمکې او د اسمان په دې منځ کې په دې فضا کې چې دی نه هغه معلق وي دا چې دی نه هغه په بره د سره ځي نو دعا د دې نه بغیر هغه نه قبل نو دعا کې مونږه هغه خپل عادت هغه دا جوړ کړو چې په اوله کې د ټولو نه اول دعا غواړو د الله حمد ثنا هغه بیان که نور څه حمد ثنا نه راځي د الحمد خو ټولو له وجې د الحمد چې دی نه هغه اخره پورې ووایي او بیا درود شریف که نور درود شریف چاله نه ورځي د مانځه د خوار سړي له ورځي او لنډ درود شریفونه تاسو د ما ښولي وصلی الله علی النبي الامي دا غوره درود شریف دی لنډ درود او که دغه هم نشي سړی ویلی وصلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا خو د نبی علیه السلام نوم چې خلک وایي علیه السلام ورسره وایي یا صلی الله علیه وسلم دا ورسره وایي نو دا خو اسان درود شریف دغه چې دی هغه نو دعا په اوله کې هغه هم درود شریف بیا چې کله دعا وغواړو د هغې نه پس په اخره کې هغه هم درود شریف نو درود شریف خو الله پاک هم قبلوي زموږ دا دعا به هم په منځ کې چې دی هغه قبلوي نو شپږمه پیدا هغه دا ده چې درود شریف په دې سره چې دی هغه دعاګانې قبلېږي دا د دعاګانو د قبلېدو دپاره هغه ذریعه ده اومه پیدا د درود شریف هغه دا ده چې د دې په وجه باندې الله پاک انسان ته هغه اعزاز ورکوي انعامات ورته ورکوي اعزاز او انعام هغه دارنګې ورکوي یو واقعیت په دې باره کې هغه ذکر محمد بن سعید بن مطرق رحمه الله هغه دا واقعه ذکر کوي خدا واقعه علامه سخاوي رحمه الله القول البديع کې ذکر کړی او دغه رنګ علامه ابن حجر رحمه الله هغه هم دا واقعه هغه ذکر کړی ده دی وای محمد بن سعید بن مطرق هغه وای چې ما په خپل ځان باندې د گذر تیر دی وای ما په خپل ځان باندې د درود شریف یو حصہ داسې لازم کړی و یو تعداد دومره لازم کړی و چې هغه تعداد ما نو پوره کړی تر هغې پورې به زه اوده کېدم نو مثال کے طور پر یو سړی به ځان داسې وایي چې یاره زه به 1000 پیرې 15000 پیرې 10000 پیرې درود شریف د ورځې وایم که نه تر هغې پورې زه اوده کېږم ولې دا خبرې چې سړی ځان ته مخې ته یو ټارګېټ کېږي نو د هغې پوره کول دلته چې دی نه هغه اسان وي ټارګېټ هغه اساني به هغې کې نو یو سړي ځان ته مخې ته ټارګېټ کېښودو یاره زه به دا پوره کوم نه هلته به اوده کېږم نو دا به دی بیا پوره کوي دا د چې دی نه هغه سره د ځان ته یو ټارګېټ ایښودلی دی به ځان هغې ته اوس یو زر راشه جدا خبره خو دغه بزرګ وایي ما ځان ته هغه یو تعداد مخې ته ایښودلی و چې دا به زه پوره کوم نو هله به زه اوده کېږم نو روزانه زما عادت ده چې هغه تعداد به ما پوره کړی نه و نو زه به اوده کېدم نه و یوه ورځ زه په خپله کمره کې یم
وای هغه تعداد د درود شریف هغه ما پوره کړ. وای هغه تعداد چې ما پوره کړ د هغې نه پس زه اوده شوم، ما باندې خوب غلبه وکړه، زه اوده شوم، سترګې مې پټې شو. زه په خوب کې یم، نبی علیه السلام راغی زموږ کمرې ته. نبی علیه السلام ما ته ارشاد وفرمایه چې دا کومه خوله، دا کومه ژبه، دا کومه خوله دا چې په ما باندې زیات درود شریف وایي، زه غواړم چې دغه خوله چې دی نه هغه زه خپل کړم. وایي ما ته د دې نه حیا راغله. دغه ابوذر فرمایي وایي ما نبی علیه السلام ته خپل مخ چې دی نه هغه ورایسته کړو. نبی علیه السلام زما رخسار هغه خپل کړو. وایي څنګه چې زه راباسي نو په دغه ټایم باندې د هغې د وجې نه چې دی نه هغه په دې کمره کې هغه یو قسم خوشبويي خوره شوه او زما د مخ نه 8 ورځې چې دی نه هغه خوشبويي تلله. دا یو اعزاز او انعام چې دی نه الله پاک دغه انسان ته هغه ورکړي ابوذر. دا یو لوی اعزاز دی. نور هم ډېر اعزازات بزرګانو ته د دغه درود شریف د وجې نه، د دې د برکت د وجې نه ډېر اعزازونه چې دی نه هغه میلاو شي. که دغه واقعات شروع شي، دغه ګڼ واقعات دي. بله یو واقعه علامه سخاوي رحمه الله القول البدیع بله یو واقعه هغه هم ذکر کوي. وایي حسن بصري رحمه الله دا یو لوی بزرګ دی شوی، د حضرت علي رضی الله تعالی عنه شاګرد دی. د ده خوا ته چې دی نه هغه یو زنانه راغله. زنانه ورته زما لور وفات شوې ده او زه په هغې پسې ډېره زیاته خفه یم. زه غواړم چې دغه خپله لور هغه په خوب کې هغه ووینم چې په څه حالت کې ده. ورته وایي داسې چل وکړه لاړه شه کور ته او 4 رکعته نفل به وکړي. په هر رکعت کې به هغه الهاکم التکاثر دغه صورت هغه ووایي. بیا چې کله مونځ ختم شي درود شریف هغه شروع کړه. درود شریف به وی تر دې چې ته اوده شي، ته اوده کېدو پورې هغه به درود شریف. دغه زنانه لاړه دغه عمل یې وکړو. سبا ته چې دی نه هغه راغله او جاړې فریاد کوي. حسن بصري رحمه الله ته تپوس کوي ولې؟ نو دا ورته وایي ما خو خپله لور هغه په خوب کې هغه ولیدله او ډېر په ناکاره صورت کې مې هغه ولیدله. د ترکولو لباس هغې ته وراغوستولی شوی دی او انتهایي په عذاب کې هغه ما ولیدله. عذاب کې ده، ډېره زیاته خفه وه. نو حسن بصري رحمه الله دغه زنانه ته وایي لاړ شه په هغې پسې صدقه وکړه، صدقه وکړه او هغې ته یې ثواب وبخه. د دې د وجې نه الله پاک کېدای شي د هغې نه عذاب هغه کم کړي، یې ختم. د زنانه لاړه صدقې وکړه. شپې ته چې دی نه هغه حسن بصري رحمه الله هغه اوده کېږي، خوب یې حسن بصري رحمه الله په خوب کې هغه یو زنانه ولیدله، یو پیغله جنۍ ولیدله. دې ته تپوس کوي ته څوک یې؟ ډېره زیاته ده په جنت کې او په نعمتونو کې او په یو تخت باندې هغه ناسته ده. دې ته تپوس کوي ته څوک یې؟ هغه ورته وایي ته ما نه پېژنې؟ دی ورته وایي نه، زه خو د هغې زنانه لور یم که نه چې ستا خوا ته راغلې او زما په باره کې ستا نه تپوس کوو. دی ورته ووایي هغې خو ما ته بل شان حالات بیان کړي، هغې خو ما ته ویلو چې دا په عذاب کې ده او په سخت تکلیف او مصیبت کې ده. دا ورته وایي د هغې خبره صحیح وه. د پرونۍ شپې پورې موږ ډېر په تکلیف کې وو، ډېر زیات په مصیبت او عذاب کې ومزو. دا ورته وایي د عذاب دنه څنګه لاړه طریقه کار یې څه؟ هغه ورته وایي د عذاب زمانه په دې وجه ختم شو چې زه به کم قبرستان کې هغه دفن یم. موږ په هغه قبرستان کې تقریبا قریب 70,000 مړي. په دې قبرستان باندې د الله د نیکانو بندګانو نه یو بنده تېرېده. هغه یو پیر درود شریف په نبی علیه السلام باندې هغه ولوسته. هغه چې یو پیر درود شریف ولوسته نو دې ټول قبرستان والا ته هغه وبخلو. زموږ خو دغه نظریه ده چې کله یو سړی تلاوت وکړي، درود شریف ووایي، نوافل وکړي، حج وکړي، عمره وکړي، صدقه وکړي، خپل مشرانو ته خپل چې دی نه هغه مړو ته یې هغه وبخي، الله پاک هغوی ته چې دی نه هغه ثواب هغه رسوي. نو هغه بزرګ چې دی نه هغه یو پیر درود شریف ووایي، هغه یې مونږ ته چې دی نه هغه راوبخي. وایي د هغه یو پیر درود شریف د وجې نه الله پاک د هغه ټول قبرستان والا هغه مغفرت هغه نصیب کو. او نن چې دی نه هغه زما حالت یې دی چې پرون له زه په عذاب کې وم، نن چې دی نه هغه زه په جنت او په نعمتونو کې چې دی نه هغه یم. دا یو پیر د هغه درود شریف چې دی نه هغه برکت دی. نو درود شریف دا یو معمولي وظیفه نه ده. د هغه وظیفه د تاسو د مخکې ویلی شوي چې هر عمل د دې حکم الله پاک انسان ته کړی دی چې مونځ کوه، روژه نیسه،
حج کوا زکات ورکوا لیکن دغه اعمال الله پاک په خپل باندې نه کوي واحد درود شریف ته د دې حکم مؤمنانو ته ورسته چې دنه هغه کېږي د ټولو اول درود شریف هغه الله وای د ټولو اول رحمت الله په خپل پیغمبر باندې راولېږي ان الله وملائکته بشک الله او د هغه فرشته ان الله وملائکته یصلون علی النبی دی په خپل پیغمبر باندې هغه رحمت را لېږي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اے مؤمنانو تاسو هم په پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف هغه وای سلام به چې هغه لېږي نو د ټولو اول رحمت او درود الله پاک په پیغمبر باندې لېږلی د هغې نه پس چې هغه فرشتو او بیا چې هغه نور انسانانو ته هغه حکم د درود شریف فضیلت طرف ته چې هغه اشاره نو درود شریف هغه موږ خپل وظیفه جوړو خصوصا د جمعې په ورځ خو ډېر زیات وایو د جمعې شپه وي د جمعې ورځ وي په دې باندې زیات وایو او د دې نه علاوه هر وخت دې له موږ داسې ټایم هغه چې هر وخت موږ ځان له چې دنه هغه وظیفه درود شریف هغه جوړو هر یو درود شریف چې انسان دغه چې دنه هغه خپل وظیفه جوړو د دنیا او د آخرت ګټه که موږ غواړو د هغې فضایل که موږ غواړو څومره فضایل دا اووه قسمه فایدې ذکر شوې که دغه موږ غواړو نو پکار ده چې موږ درود شریف هغه خپله وظیفه کړو اوس یو سړی هغه درود شریف نه وایي د دې نه غفلت کوي یا په ژوند کې سره وایي نو یا دغه طرف ته چې دی نه هغه رجحان نه کوي د هغه لپاره توعیدات هغه هم په احادیثو کې هغه ذکر شوي دي انشاءالله که موقع میلاو شو بله موقع کې به